ګرانو کتونکو د جلال او د واسع الله واده دا مهال موږ د ثاقب باچا د وهاب باچا په حجره کې وو په ګړی کې دغه مشهور حجره ده او یو قول دی چې د پښتون پیژنګلو به څنګه کې نو د هغه پیژنګلو په دې کېږي چې د هغه حجره به چلېږي او چې څوک هم راځي نو چای هم پکې څکي روټۍ هم خوري نو په دې 400 کې او بیا په ګړي حمیدګل کې چې کوم دی د وهاب باچا او ثاقب باچا د دې حجرې یو بیل تاریخ دی بیا دلته کې خدای ته چې صاحب الله پاک دیو بخي دا یو بیل ستړی وي بیا د هغوی رور چې کوم دی کفایت ناظم دی نو هغه خپل یو کردار ادا کوي ته خدمت کوي خو دلته کې نن موږ خبره کوو د جلال او د واسع الله تاسو وایي چې 15 مرلې کور نکاح 400 خو د هغې کې نه دي دا پیکج چې کوم دی دا اپنی مذهب دی په خپله خلې زلې کړي خو ډېر ځوانان ډېره کوم تاسو را واده خو بهرحال دا واده را جوړ شوی دی تاسو نه اپیل کوو چې راتلونکي ژوند دی چې کوم دی هغه د خوشحالي وشي ځکه چې د یو نوی ژوند چې کوم دی نو آغاز کېږي نو موږ هم راغلي یو او ډېر په مینه راته وینا کړې وه په دغه واده کې زر یو نو څه کې جلال بهیه پخپل دی کړی که نه کار روزګار ښه دی ماشاء الله که د مور ته به خوښه پکې نه وه دواړه تاسو خفه یاست خوشحال دي تاسو خفه یاست دا ملګري ټول داري خان دي خفګان شته که هلکه روټۍ ده د خبرې کې پکې لګېدلې دي یخني ده چاوه راځي مېړ پس دغه روډیه ناظم صاحب دا څنګه ده خو دا نه چې نوی ژوند دی سوچ کوي سوچ نو ګرانو کتونکو اکثره بیا څه وشي ښځه واخلو او مور پلار پرېږدو وروڼه پرېږدو د ښځې خپل حقوق دي خو د مور خور رور پلار دا رشته نه پیدا کېږي موږ په دې معاشره کې دا ډېر زیات کوو نو ښه دا ده چې بېګا له ښه درست دبه وکړي که نه نو هلې به دوی کامیاب وي او که نه دا په کمال کې چې دي که نه نو بیا به موږ دا ځوانان ملګري چې کوم دي بیا به دوی روغې جوړې کوو په هر حال ګپې شپې ملیس دی نو دعا به له کوې چې راتلونکي ژوند دی د خوشحالي وي او مور پلار چې کوم دي وروڼه رشته داره او یا دا دونه ښکلې ښکلې ځوانان راغلي لیکن چې څوک بې واده وي هغوی له هم دوا کوي چې ولې نن سبا خو چې ټولس ونه کوې که نه زه خو یم چې یا پرې غواخلې یا پرې میغ اخلې نو پرې خو بردستګۍ طاقت کې به اوس تاسو پته ده په دیر کې دا رواج شو چې یوه توله سونه دلته کې وایي بس یو 15 تولې سونه وکړه که نه نو دوی خو ښځې ډېر په ځوانۍ کې په ډېر دا د واده ایج دی خو چې موږ ته شي که نه او چې به 15 تولې سونه شي نو بیا پاتې ده څه نه ده لکه نو به دا سونه مړه دا دغه کې هسې دا خیر د زنانو ښایست وي خو دا حکومت را باندې دونه راسخته کړې ده خدای دې بس دوی به واده کړي نو چې احساس ورته وشي نو اوس به څه کې خو ګرانو کتونکو د جلال او واسع الله لپاره بیا اپیل کوم